وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاه، چې کله به په زلزله یا داسې خطرناک او هیبتناک شی راغی په منډه به لاړ په هیبت باندې او مونځ به یې وکړه، 2 رکعاته به یې وکړل او مونځ به یې وکړه. مونږ یې سم نشته، نه موږ په زلزله ویرېدو، نه مونږ په ګلی ویرېدو، نه زمونږ فصلونه چې ګلی وال په خدای که په دې مونږ ویرېدو، نه مونږ میوې چې ګلی والې قسم دی که مونږ په دې مو ویرېدو، په مونږ سیلابونه رال قسم دی که دې مونږ ویرولو. هسې هغه د خولې نه وایي توبه توبه توبه، نه مونځ شروع کړه، نه خدای ته رجوع کړه، نه م یو 2 رکعات وکړل. دا د دمکیانې دي زما وروڼو، ګورې دمکیانې د غزه په مسلمانانو نن څه حال، د مسلمانانو زړه د سترګو د اوښکو په ځای وینې بیایي. د مسلمان د غزه واړه ماشومان، کوټیني ماشومان، یعنې چې یو جینۍ د ماشومه د 10-11 کالو او خپل ماشوم رور یې پغې کړی دی او سر و پورې نشته، یو جینۍ ده او خپل ماشوم رور یې را پغې کړی دی او خپه و پورې نشته، یو مور ده او د خپل بچي صرف یو وخت پیر اوچته کړی دی او چغې وایي دې سره څه وکړم، یو پلار دی او د خپل رور او د خپل بچي نیم وجود یې راوچت کړی دی او چغې وایي، یو ماشوم بچی دی او چغې وایي، نه پلار شته او نه رور شته او څه چغې وایي، وایي زه به د قیامت پر ورځ حضور پاک ته دا الویمه، قیامت ورځ به راځي، دلته خو زما د فریاد څوک نشته چې فریاد ورته وکړم، خو د قیامت پر ورځ به زه رسول الله مبارک ته وایم چې د خدای رسوله ستا یو امتي زموږ مدد نه دی راغلی، نن اوبه نشته، نن ډوډۍ ورته نشته، نن چتونه پراته دي د یهودیانو غاصبانو د لاسه او د هغې لاندې د ملبې لاندې د دنیا لاشونه پراته دي، پته نشته چې د چا لاش دی، پلار څه شو، زوی څه شو، ماشوم یوازې پاتې دی، ماشومه یوازې پاتې ده، لور خور یوازې پاتې دي. څومره بد حال دی او د مسلمانانو سره څومره طاقتونه دي. نن د یو مسلمان ملک طاقت د هغې په خرانه دی، د یو مسلمان